ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. رب العالمین پا انسان چکم سیزون لازم کردی دی یو پاگے کی منز دے. منز داس یو اہم عبادت تے چی پا نورو عبادتونو کے یو امتیازی حیثیت لري. منز رب العالمین سر رازداری دا بندا دا اللہ سر پٹے پٹے خبری دی. پا زکاتم اللہ خوشحالی کی خمال لی مسلمان بخوشحال کے عظیم عبادت تے مالی عبادت. خدا منز داسی او شیر داسی او مثال دے لکه یو انسان پلاری یا د یو انسان موری یا د یو انسان استازی یا د یو انسان مشری او دل یو تکلیف راغی یو مصیبت راغی او دی لاړ شي او هغه خپل مشر ته پټ غوندې ودرېږي خپل فریاد وتو کی اغا مشر فریاد ووری دغه رنگ انسان گناہ کئی گناہگار دے د دنیا مصیبت یا تکالیف دی پہ انسان وقت پا وقت ریگی دے سحر کے راشی او لوی رب رب العالمین تا ودریگی اور رازداری پٹے پٹے خبر وسر شروع کی ماسپخین بیا داسیو کی مازیگر بیا داسیو کی ماخام بیو کی ماسخوتن بیو کی نو پا منز کی چی کم لذت تے و کم خوند دے دا اللہ سرا اگا پٹے پٹے خبری دی دا رازدارے خبری دی داگوری یقینو کا کپبل عبادت کشتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبل فرمائی چی الصلاة معراج المؤمن منز دا مسلمان دا اللہ سرا معراج دے. لکه سنچ نبی علیہ السلام برا خط اسمانونو تا او دا رب العالمین سر خپل خبر اترے اکڑلے نبی علیہ السلام او اللہ دوالو یو بل سر خبر اترے اکڑلے دا راز او دا نیاز دا غرنگی منز دا مسلمان معراج دے. مسلمان اللہ سر دا خپل راز او دا خپل نیاز او دا پرزون او دا مین خبر کئی او رب العالمین دا اغی پرزون او دا اغی مین دا خبر و جواب ورکئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول اشپبا اللہ تفمانزا والارو. عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نے او صحابی تپوس کی دا پیغمبر علیہ السلام سمامول باو سامل بیکاو بے ماسخوتن با ودرد اللہ تفمانزا کلا 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 بے خوبو کو اذا خوب نبرا پاسد عبادت بے شورو کو کلا با پاول اشپا کی عبادت شورو کو بہر کے ابدشپی با پاسد رب العالمین تا او بدرد او داسی بے جڑل وی اوزل ادرت پا منزا پا قیام کے وی جڑل اللہ ذوالجلال تا داسی او جڑل چی دا گیرہ مبارک او دا سینے دا اوخ کل لمدشوا او سینے بے داسی غرار کو ولی جوفی عزیز کا عزیز المرجلے لکا کٹوے کی چی غوخا یا سترکاری واچے اور ورپس بلیگی او خٹکیگی داسی بے دی سینے آوازو نکول خٹکار بے کاؤ جڑل بے او چی بیا کل پر رکوشنو بیا پا جڑا بیا چی کل سجدی لالنو بیا جڑا چی سجدی نا پورتا شو بیا سلگے او چی بیا پاسید نو بیا سلگے پا سلگو سلگو او پا جڑا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل منس خلاص کا خپی بے او پڑ سے دے
دومره به اوږد قیام نبی علیہ السلام وکړ، دومره زیاته ولاړه به وکړه چې دا خپې به وپړسېدې. ما به تپوس وکړه د الله رسوله دا ولې تا ته خو الله هر څه بخښلي دي، دا بیا دومره ځان په تکلیف کې ولې چې جاړې ولې دومره اوږد مونځ ولې کې، دا الله سم بخښلې. نو ویې فرمایل چې الله وبخلم، دا الله دا یو نعمت دی په ما، نو دا الله شکریه ولې ادا نه کما، بیا خو پکار دی چې د دې نه زیات عبادت وکم چې دا الله د دې احسان او د دې ښېګړې زه رب العالمین ته شکریه ادا کما. دا ګورې د نبی علیہ السلام خپل حال دی. یو سړی دا دی نه وایي زه نیک سړی ما، زه بخښلې شوی سړی ما، او زه خو د ګناه نه پاک یم، زما مونځ ته ساجت دی، د حضور پاک مبارک نه زیات پاک بل څوک نشته، او بیا به هم الله ته جړل او مونځونه به کول. او یو حدیث پاک کې راځي چې کله به نبی علیہ السلام ته داسې یو کار پیښ شو چې هغه به د غم کارو، اذا حضبه امر فزع الى الصلاة، باران براغی زر به الله ته مانځه ته به ودرېده، سیلی براله زر به مانځه ته ودرېد. مون خلک چې باد شي خاندو وته، باران شي خاندو او ګپې شپې لګو ورته. دا زمونږ فطري عمل دی، زما او ستاسو د ټولو مسلمانانو، دا د پیغمبر علیہ السلام عمل نو. عائشہ بی بی فرمائی وی چې سیلی او باد براغی وی دا مخ مبارک به بدل شو، په مانځه به فوراً ودرېده. ما به تپوس وکړه د الله رسوله دا ولې؟ وی په عادیانو هم دغسې باد راغی او اوریس پې راله، چې په عادیانو باد راغی اوریز راله، هغوی ورته خوشحاله شو، هذا عارض ممطرنا، دا خو خشته ښکلې اوریز راله، باران به را باندې وشي، یخ هوا را باندې ولګېده، لکه مخکې چې ګرمي و په موږ دا بادونه راله، یخ هوا به ولګي باران به وشي. بل هو ما استعجلتم، الله وینا خطا نشه، دا هغه د الله قهر دی او غضب دی چې پته به درته اوس ولګي چې هغه اوریز راله، دی ورته خوشحاله و خندلې، د هغې نه پې اور راوورېده او ټول یې وسوځو. نو عایشې ځکه الله ته جاړمه، باد چې راشي ځکه پریشانه شمه، بلو چې کوم زول تیر شو، او که لږ دا زول یو 15 منټه رب العالمین نور هم راټینګ کړی وي، یا دا کومه ګلی چې وشوه، ګوره په اوړي کې یو ګلی خو هغه وخت کېږي چې بره په دې فضا کې دومره یخني پیدا شي چې هلته کې د اوبو نه واورې جوړېږي، لیکن الله خپل قهر د ګلی په شکل کې راوغورځو. که دا لږه زیاته شوې وي او یو پوټې غټه وي دا ګلی او معمولی غوندې دا تیزه شوې وي، نو بیا به نه د انسان کوټه و او نه به د انسان فصل و، څومره نقصان به رسېدلی و. نو خبره دا ده چې مونږ خلق چې باران او باد او دا شی شروع شي، نو مونږ ورته یو پوټې غوندې دغه شو، مونږ خوشحاله شو، خندا خوندې ورته کو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملبسو، هغه به کله دننه کېده او کله به بار کېده، خپه به چې باران به شروع شو، نو بیا به مخ مبارک خوشحاله شو، وی شکر دی باران شروع شو، او باران ته به بیا ودرېد. ګورې باران چې به کله شروع شو، باران ته به لږ ودرېده، ولې؟ انه حدیث عهد بربه، د الله نه نوې رحمت راغی، ودرېږه لږ ورته ودرېږم، د الله دا نوې رحمت خو مې په دې وجود د پاسه لږ راوورېږي، موږ د تختو بیا. نو مونځ ته به نبي علیہ السلام ودرېد. دا د صحابه و عملمو رونو. ګورئ چې په صحابه به کلم تکلیف راغی، الله ته په مانځه به ولاړو، باران به شو، سیلی به شوه. یو صحابي ته چا اطلاع ورکړه، وی د نبی علیہ السلام بیبي وفات شوه، زری اس ادراو، سورلی ادرولا، په مانځه ودرېد. وی تعالی مونږ د پیغمبر علیہ السلام د بیبي د وفات خبر درکو، نو پکار دا و چې سورلی دې زغلولې وي، ځان دې رسولې وي، نو ته په مانځه ودرېدې. وی ما د خپل حبیب رسول الله مبارک نوریدلی دی چې کلم د تکلیف یو خبر درته ملو شي مونځ وکې. نو ما ځکه 2 رکعاته مونځ وکړه، غمجن شوم، مړله مې صدمه راله. واستعینوا بالصبر والصلاة، تکلیف راشي صبر وکړو، په مانځه باندې ودرېږه الله ته. یو سړي ته دا اطلاع راله، وی ښځه دې مړه شوه، زر په مانځه ودرېده. یو بل صحابي ته دا اطلاع راله، بچی دې مړ شو، زر په مانځه ودرېده. یو بل صحابي ته د بل رشتہ دار د مرګ اطلاع راځي، او زر په مانځه. مونږ د خدای وساتي د غمونو نه، خو چې چاته هم د یو رشتہ دار د مرګ اطلاع راشي څه چل کوي؟ چغې، روړې، مخوال، ګریوان شلول، لوی غوبل جوړ کړي. یا د خدای بنده مونځ باندې ودرېږه، الله ته 2 رکعاته نفل وکړه، یا الله صبر راکړي، داسې ووایه.
پروردگارا زړه مې کلک کې، الله اجر پیرا کې، دا وایا الله ته، دا الله نه امداد وغواړه. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو بګورې دا ما